یوه وظیفه در کومه که څوک وایي چې ما ته مالي مشکلات دي نو هم یا اراده مې ده چې په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی یا مې اراده د مولوي صاحب ډېر شوق مې دی چې عمرې له لاړی نو زما سره یو وظیفه ده او تجربه شوې ده یو درود شریف دی دا درود شریف چې څوک د ماسپښینې نه وروسته سل پیرې وایي صرف سل پیرې نو درې پیدې پکې دي الله به یې قرضدارۍ کوي نه یوه دویم کو قرضدارۍ وي الله به یې قرض ادا کوي دوه دریمه پیدا پکې دا ده د قیامت په ورځ به سره الله حساب کتاب نه کوي څو پیدې دي پکې درې الله به یې قرضدارۍ کوي نه کو قرضدار ہے وہ اللہ بے قرض ختمی او قیامت کے بو سره الله حساب کتاب نه کوي چې سو پیری وای د سټیم پسې ماسپخین نورستو کو تاسو کې یو سړی وای چې عمرې لاړې یا می رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدې نو دا به بیا یو لسو پیری وای او چې ساری شروع کوي دا به د ماسپخین نورستو ختمیږي نو ماسپخین غسل پیری به پکې مړاشي یو لسو پیری به وای تاسو به چې دا خو ډیر ګران وي ډیر آسان دی ډیر آسان دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم آسان دی ګران اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم دا چې سل پیری څوک د ماسپخین پسې وای دا درې پیدې دي او کو یو لسو پیری وای نو بیا پکې نوري پیدې ام دي الله به عمرې لبوزي او کو تاسو وای چې دا می زر وکړي نو یو بل سیز د توایما هغه سره ملګری کوي د شربت کې چې روح حوزم واچوي او غبین پکې مو واچوي بیا به ډېر مزه کوي کنه ډېر چک باچي نو کو تاسو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزر ولیدي د ماسختن د مانځن وروسته صلات تسبیح منځ سره وکړي نو چې تاسو صلات تسبیح منځ کو بیا خدا درود شریف د ورځې یو له سو پیری ویلې وي ان شاء الله دو درې ورځې کې به ان شاء الله خدای دې د دې علماو په علومو کې عمرونو کې برکت ورواچي او خدای دې ستاسو د ټولو خاندانونو په دین باندې منور کړي الله خو په دنیا کې امه بدرنګوا او په آخرت کې امه بدرنګوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين